سلامونه ورونو دا ارنایي کوټې لویه لار ده. لکه څو پخوا پرون ماپښین ګاډیانې درولې وې، تر ماښامه پورې د ګاډیانې یو ځای کې، نو ماښام یې د ګاډیانو ته ورونه ورکړه. تمامه شپه د ډریورانو خوارانو په غرو کې تېره کړې ده، منډه یې ځینې اخیستې ده. په ګاډیانو باندې اوس هم ورونه بلېږي، دا د ډریوران لګیا دي په بوتلانو باندې اوبو باندې دا اورونه وزني. خو تر اوسه له بدقسمتۍ څخه نه تر اوسه حکومت به څوک راغلی دي، نه لیویز والا راغلی دي، نه ډي سي راغلی ده، نه تحصیلدار راغلی ده. دا زیارت ایریا ده، کم سے کم دلته په کار اوس ډي سي راغلی و، ای سي راغلی و، تحصیلدار راغلی و، لیویز راغلی و. او پرون ماپښین دا کیسه شروع شوې، نو دوی تر اوسه نه دي خبر شوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا بې موره بې پلاره وطن چې زموږ وطن نه مالک لري، نه زموږ وطن یو مصر لري، نه زموږ وطن یو داسې څوک لري چې له دښمنه هم پوښتنه وکړي او له سرکار هم پوښتنه وکړي دا کارونه څوک کوي. دا زموږ وطن څوک داسې بربادوي؟ دا زموږ وطن چا دا ورونه ورکړي؟ آیا زموږ دا پوښتنې حق لرو که نه لرو؟ که به زموږ بس قرار کښېنو پټه خوله پکوړو سمبوسې به خورو خالي. که دا حال سبا به زموږ کورو ته هم داسې ورونه ورکوي، موږ به ورته ګورو. خدای ته وګورئ، رسول ته وګورئ. ای هرنایي والاو خلکو، لږ ویښ شئ، لږه بیداري وکړئ. مرو خو په بې غیرتۍ کې مرو، نو په غیرت باندې مړه شو، مرګ بیا هم ښه ده. دا کوم حال ده؟ زموږ معیشت، زموږ وطن یې برباد کړي، تباه و برباد یې کړي. اوس هم وخت ده زموږ پورته شو او زموږ دا خپله مسله پورته کړو چې دا څه کیسه ده، دا موږ ولې ویستل کېږو، زموږ ګاډیانې ولې سوځل کېږي. نو په کار ده هر سړی پورته شي او دا غږ پورته کړي. په سوشل میډیا باندې هم دغسې هم او هړتالونه هم وکړو، جلوسونه هم وکړو، لارې هم بندې کړو، ودرېږو، سرکار ته ووایو چې وروره دا څه کیسه ده، دا کارونه څوک کوي؟